کتونکو د ټیمې نوخه چې کوم ملازمین دي مونږ پرون هم په دې باندې کولو خبره کړې وه. نن د ټیمې ملازمین دوی باقاعده احتجاج کړی و. د ټیمې ملازمینو ته یو خوشخبري هغه وختي مونږ په خبر په صورت کې اورولې ده، خو اوس زه بیا اورم چې د هغوی کوم د تنخواګانو مسله وه، کورونو کې د فاقو ته نوبت راغلی و، سرویسز هغه متاثره کېدل او ډېرې مسلې وي. نو د هغوی د تنخواګانو چې کوم شیډول مقرر شو، نو د درې واړو تنخواګانو پرله پسې یو بل پسې دا تنخواګانې ورکولو اعلان حکومت وکړو. میاعمر کاکا خیل ام پی ای د دې حلقې هغه ویلي دي چې صوبایي حکومت ړومبنۍ چې کومه تنخوا ده هغه سبا ته راشي او درېیمه تنخواګانې دوه نورې چې دي نو هغه به روانه هفته کې ټیمې ته راشي. نیک شګون دا د ټیمې ملازمینو چې کوم بنیادی مشکل او د ټیمې ملازمینو چې کوم غټه مسله ده ایشو ده دا د چولي ده د بچو د رزق ده، نو هغه فی الحال حل شوه. خو دې سره سره د ټیمې ملازمینو د دې د مستقل حل تلاش کول او د مستقل حل راوستو د دې مطالبه هم کړې ده. مونږ ګورو چې دلته کې مسایل دي ډېر زیات. د ټیمې کې چې کوم څومره برتیانې شوي دي، ملازمین زیات دي، فنډونه کم دي او صرف د تنخواګانو چې کوم پیسې جوړیږي نو هغه د هغې د آمدن نه زیاتې دي. دغه وجه ده چې هر او د دې نه تنخواګانو نه علاوه بیا د ټیمې نور چې کوم اخراجات دي، د ګاډو خرچې دي، د صفایانو خرچې دي، ویلیج کونسلو خرچې دي، ډېر زیات اخراجات داسې دي چې هغې کې بیا هغه خرچې هم نه پوره کېږي. نو تنخواګانو یو بوج په دې ټیمې باندې جوړ دی او مونږ په دې باندې مخکې هم خبره کړې ده چې د دې لار هغه په داسې صورت کې راوځي چې د دې ټیمې لپاره د مستقل آمدن ذرایع هغه تلاش کړی شي او آمدن یې زیات کړي او د ملازمینو یو کیپ موجود دی، فوج موجود دی. نو دغه ملازمینو نه کار اخیستل ظاهره خبره ده، ملازمین خو ته ویستی نه شي اوس، خو د دې ملازمینو نه داسې صورت کې کار واخیستی شي چې هغه آمدن راوړي. نو ډېرې لارې داسې شته، خو حکومتونه، مشران، سیاستدانان په یو نقطه باندې متفق شي وایي چې یاره مونږ د اداره مزید ټیکونه غواړو، د دې دپاره لارې راوستو کوشش یې وکړو. نو زما یقین دی چې دا یو زرخیزه وسایلو نه مالامال مالداره ټیمې ده او د دې مسلې به بیا د تنخواګانو مسله به کم از کم نه راځي، دا به ورکولو والا ټیمې جوړه شي. دومره وسایل دي، خو څه منصوبه بندي پکار ده. به هر حال دې ټایم کې د ټیمې ملازمینو چې کوم اهم ایشو د تنخواګانو، چونکې د دریو میاشتو نه ورته تنخواګانې نه وي میلاو شوي او دا هر 3 میاشتې 4 میاشتې پس یو ایشو راځي، مسله راځي او حکومت نه ګرانټ راوچتېږي او دې خلکو ته تنخواګانې میلاویږي، دا نه پوره کېږي. خو به هر حال یو مسله حل شوه. ما ویمې چې ټیمې ملازمینو ته ډالۍ کوم.